والضابطة. اوس تنافر تعریف خداو چې کلمې کې یو صفت چې صفت له وجې ژبې باندې د درنه لګي التکلم په هغې مشکل او دې پر مثال کې مستحضرات لفظ اوس علت کسی کلچه شاید د کلمې کې چې یو صفت تا چې هغه صفت له وجې نه د کلمه درنه لګي په ژبې نو دغه صفت چې علت کې درنوالی ده دا څه شی ده دا وایي صفت مدرک ذوق ده بس ذوق چې فیصله وکړي چې دا دروند ده بس دا ذوق چې حاکم څه په درنوالي هم دا صفت ده چې ذوق مدرک ده اگر که ذوق په تفصیل نه ده قادر چې دا دغه صفت شخصیت څه ده خو ذوق چې حاکم شي په دې ذوق کې عربو چې دا شاید درون لګي ما باندې بس بیا دې ته موږ وایو متنافر کلمه نو علت لتنافر یو صفت ته په کلمې کې چې هغه صفت له وجې نه تلفظ په دې باندې مشکل او ګران عرب یې ګران ګڼي اوس علت کې د صفت څه شی ده چې دا صفت دغه علت کسی کلچر دا صفت ده چې حاکم په صفت باندې ذوق ته اجمالا بس چې ذوق وایي چې دا دروند دی دروند دی اگر که ذوق په تفصیل نه ده قادر چې د صفت نام واخلي بعضې وایي چې نه علت کسی کل یو صفت ده چې صفت له وجې کلمه ثقیله خو صفت پر علت چې د قرب المخارج ده چې کلمې کې داسې حروف جمع شي چې ټول قریب المخرج دا قرب المخارج څه ده دا علت دی هغه صفت ده چې هغه صفت له وجې نه کلمه درنه لګي بعضې وایي چې نه علت دی فکر خو صفت ده خو صفت پر علت څه ده هغه بعد د مخارج ده چې حروف داسې جمع شي په کلمې کې چې بعید المخارجي له بعد مخرج له وجې نه یو صفت پکې پیدا شي چې هغه صفت له وجې نه کلمه درنه په زبان باندې دا په دې دوو توجیهاتو رد کوي داسې وایي چې نه اصل چې علت شکل څه ده د درنوالي علت خو یو صفت ده خو حاکم په صفت باندې ذوق ته اجمالا چې ذوق یې بد وګڼي چې دا خو ما دروند لګي اجمالا په دې صفت باندې حاکم ذوق که قریب المخرجي اکه که بعید المخارج حروف ته اعتبار نشته که قریب که بعید دلیل دا ده چې دا ځکه موږ وایو قریب المخارج دا علت نه ده ان بعد مخارجو چې حروف بعید المخارج نه دا علت ده دلیل دا ده چې دې قانون کې اعتراض نشته اعتراض معنی دا کلی قانون نه ده کله به قریب المخارج حروفي اده به متنافري یعنی دا معنی چې درون بلګي په مزاج کله کله به بعد مخارج قریب المخارجي حروف لیکن درون بني اب صحیح لکه جیش و شجاع جیش جیم شین دا حروف کې قریب المخرج مذهب دا غیر متنافر ده د کسی کل نستا ذوقی بد نه غني جیش عام استعمال ده مانوس الاستعمال ده جیش لشکر ته وي حالانکه جیم شین دا قریب المخارج دي وسطانی دي وسط اللسان کې ده کې جیش جیم شین چې دي دا نږدې مخرج ده او شجاع دا هغه جیم شین دي لیکن دا ګوره متنافر ده یعنی دا معنا چې شجاع استعمال چې دا په ذوق درون لګي نو ګوره قریب المخرج علت نه ده دې کل ویلا به جیشم متنافر وو دې ته به عقل ویلا او علماء ویل چې دا متنافر ده دې کې تنافر شجاع ته به ویل نو یو ټکی دی لیکن جیش ته وایي چې دا فصیح ده لیکن نه تنافر حالانکه هغه جیم شین دي شجاع ته وایي چې دا متنافر ده یعنی دا ثقیل ده بیا هغه جیم شین دي معلومه ده چې قرب المخارج علت نه ده ځکه دې کې اعتراض نشته یعنی دا قانون کلی نه ده چې هر چېرته قریب المخارج جمع شي تبا متنافي څنګه ګورې جیش شجاع ته جیش فصیح ده شجاع غیر فصیح ده په کار خدا و چې دواړه فصیح وي دواړه غیر فصیح دارنګې
بعض خلک وایي لکه خلخالدو چې وغیره چې بود د مخارج علت ته لپاره د تنافر چې بید المخارج حروف جمع شي د دې وجه تنافر پیدا شي یعنی څه معنا یعنی شکل په زبان پیدا شي دا وایي دا عام قانوني کلی نه ده دې کې اعتراض نشته لکه علمه عملع ور علمه عین لام میم دي دا حروف داسې حروف دي چې بید المخارج دي ځکه عین حلقیونه ده لام وسطاني ده میم شفوي ده څومره لري لري حروف راځي عالمه منج اخیر اول سره دې چې دا فصیح ملا چې وای بیا غ میم لام عین دي دا اوس غیر فصیح ده حالانکه دا بید المخارج حروف دي ځکه عین حلقیونه ده لام وسطاني ده وسط اللسان کې ده میم شفوي ده دیو جنا بود مخارج هم علت نه د لفظ د شکل علت د شکل یو صفت ته چې حاکم په صفت باندې ذوق ته اجمالا اگر کنا مې ده نه څه خاصه چې دا چې صفت خو ذوق چې بد وګڼي کنه درنه وګڼي بس دا متناسب که قریب المخارج هغه به بعید المخارج هغه به قرب المخارج علی الخصوص لکه بعض وایي یا بود مخارج علی الخصوص لکه بعض وایي دا غلط ده ځکه وایي و ثابته قانوني کلی ده هاونه دلته تنافر پر قانوني کلی ده چې کلمه کله متنافره وي کلمه به کله غیر فصیح وي چې حروف کې تنافر التنافر څه ترجمه چې داسې صفتی پکې چې شکل واجب وي په لسان اچھا حاکم ته صفت چوکتا علت تی صفت چوکتا ذوق ته ان کل ما يعد ذوق صحیح ثقيلا هر هغه شی چې شمیر یې ذوق صحیح ثقيل دروند متعثر نطق مشکل تلفظ وال او متنافر بعضی ته مول متنافره کلمه وای چې دې کې تنافر ده یعنی دا کې تناسب نشته حروف کې نفرت ته پکې تبه نفرتونه کې سون کان من قرب المخارج برابر خبر ده کدا هغه چې دا کلمه دا من قرب المخارج یا سون کان دا شکل د قرب مخارج وجنی اکبو د مخارج وجنی او غیر ذلك کله سره دا یو وجنی یعنی دا شکل پر لاندې منشا قریب المخارج حروفی هغه باندې ذوق حاکمی یا بود المخارج یا دین علاوه علامه سر حبیب ابن الاسیر خاص کر قرب مخارج خاص کر بود مخارج دا علت نه ده علامه سر بنا پاغه چې په دې تصریح ده علامه ابن الاسیر فی المثل السائر مثل السائر دی یو کتاب د لغت وزعم بعضهم اوس ځای په بعض رد کوي دغه علت بیان کړم چې هغه د ذوق اوس خلخالی چې وایي چې منشأ د شکل هغه خصوصیت دی حروف ده څنګه خصوصیت دی حروف ده دی وایي چې منشأ د شکل په مستحضرات کې هغه چې دا هغه دا چې دا شین چې دا محموسه او رخوونه ده اته چې دا محموسه او شدیدونه ده ازه چې دا مجبورونه ده دا بعید صفات او الحروف دي دا حروف جمع سره په مستحضرات کې نو علت دي فکر داس چې مستحضرات ته خو دی ویلو کړه چې دا کلمه متنافره ده وسیلت تنافر سره خلخالي وای خصوصیت کی حروف ده څه خصوصیت کی حروف ده چې دا متضاد صفات او حروف جمع دي ان متحد المخرج نه دي بعید المخرج دي څنګه متصف بعید صفات او حروف څنګه دي لکه یو په کې شین ده مستحضرات مخه ته ونه تی ده شین نه اخیر ته ونه زیاده او شین چې دا په لحاظ د قراءت سره محموسونه ده او زم مجبورونه ده اته چې دا محموسه او شدیدونه ده اشین محموسه او رخوونه ده نه دا متضاد صفات او الحروف جمع دیو جنا د خصوصیت ته صفات د حروف له وجنا چې دا متضاد صفات ولدي یعنی بود ده پکې بزایلت تنافر ده اوس کا دا وای چې دا شین چامنځ کې راغلی ده تی ازمنځ کې نو تو تی شدیده او محموسونه ده اشین محموسه او رخوونه ده اوس کدا زی درې کې کنه بعد بیا به دا محموسه شدیده پکې ورک شي شین خو محموسونه ده خو رخوونه ده نرم ده
اته محموسونه ده خو شدید ده شدت سره ادا کېږي ضد رخاوت ده نو که دا زی لرې کې ورسې دا زی مجبورونه دي نه دا زی که ورسې لرې کې چې دا محموسه و ضد ده بس بیا هېڅ خبره نشته یعنې متضاد صفات رخص کړل خو شین محموسه دي ته محموسونه ده خو خالي دا شین پکې دغه نه ده دا زی چې د مجبورونه ده بس چې دا ونه لرې کې د متضاد صفات نسل بس بیا غیر شکل ده بلکې بیا فسخ ده بیا رد پکې چې ګوره دا غلط ویل کنه که دا زی لرې کې کنه بیا به ری پاتې شي مستظهرات کې نو ری بیا مجبورونه ده دا په کار دی چې بیا متنافري چې بیا متضاد صفات راځي ولی شین محموسونه ده ذا مجهورونه ده داسې تی محموسه او شدیدونه ده نو که زی لرې کې مجهور ټکای هم محموس ضد ده که دا لرې کې خو پسې ری پاته ده نو ری بیا مجهورونه ده دیو جنا ته وایي چې که دا لرې کې به فصیح خو بیا خو فصیح نه ده نه د تا کوم علت ویلی خلخالي چې دا متضاد صفات والحروف جمع دي دا علت تنافر دا غلط ویل بلکې مسله ذوق کې ده چې ذوق وایي چې متنافر ده بیا چې هر رنګه حروفي متضاد صفات والی که متضاد صفات والی نه وزعم بعضو خیال کړه د خلخالي ان من شاسفه چې علت کې درنوالی په مستظهرات کې دا څه شی دي دا حروف متضاد صفات والی یعنی بعید المخارج دي دا څنګه حروف متضاد صفات والی او توسط شین شین نه ده المعجم دا معنی چې ټکی دی التي من المحموسه چې دا محموسونه ده الرخ والنرم محموس دی ته وایي چې په وخت تلفظ کې اواز کې نرمي وي همسي یعنی هوا اواز کې ټیټوالی خفای پکې دا محموسي الرخوه دا معنی چې لینی نرمي مجهوره چاته وایي چې په وخت تلفظ کې چې ته اعتماد په مخرج کې نو هغې کې خفا نه بلکې سختی پکې نو محموس دا معنی چې په وخت تلفظ کې چې کله تا ژبه اعتماد په مخرج کې دی وخت کې صوت کې خفا پرته وي دا محموسي مجهور دی چې په وخت کې د تلفظ کې چې کله ژبه اعتماد کې په مخرج نو دی وخت کې دی کې جهر پروت دی جهر څه معنی یعنی د محموسه و ضدي خفا پکې نه به محموسات دوه قسمه دي بعضې رخوی نرمي او بعضې شدیدي ضد رخوت نرمي ضد ده بذلك إن من شاسكلي علت تشكل په مستظهرات کې وتوسط تشين دا شین چې دا متوسط راغله المعجمه چې ټکی دی التي هي من المحموسه الرخوه چې دا محموسونه ده نرم نه بین التاء وما بین التاء کې راغله التي من المحموسه الشديده چې دا تې چې دا محموسونه ده خو دې شدید رخوت ضد ده محموس ته نه په وخت اعتماد على المخرج کې خفای پکې خو دې پکې شدت وزائل معجمه دا تیمس کې راغلی ده او وروسته زیاده پسې وزائل معجمه او زی معجمه چې ده التي من المجهوره چې ده مجهورونه ده ضد محموسه ده چې په وخت کې د اعتماد کې په دې کې جهري سختی خفا پکې نه نو ګوره دا متضاد صفات را لیکل شین محموسه و رخونه مخې ته ورته تې ده محموسه و شدیده وروسته پسې زی ده مجهورونه ولو قال مستشرف اکه دا زی لري کې ادا شین چې دا محموسه مجهور منځ کې نه شي راځي ازي ورته لري کې خالي چې دا مجهورونه ده چې دا ضد محموسه ده چې بس دا لري کې بس بیا ټیک ته دا سیکل نشته کې به تصحیح ولو قال كشاعر ویل مستشرف مستشرات په ځای مستشرف ویل لزال ذلك السیکل به دا سیکل نو څنګه بنو که به زه نه وکم چې مجهورونه ده چې محموسه وجود وفيه نظر واستفتزاني رد پکې وګوره دا غلط توجیه وکړه وی ولې وای ځکه زیر لري کړه ورې پاتسله ورې هم مجهورونه ده د څه چې وای چې دا متضاد صفات او الحروف جمع دي دیو چې علت تسی کړل او بیا هم متضاد صفات دي کزیر لري کې ورې مجهورونه ده نو مخه ته تیده محموسونه ده شین محموسونه ده یو محموسه شدید دی بل رخوی دی په څیر ریراله بیا مجهورونه ده په کار ده چې بیا مجهوره محموس جمع سره بیا په کار ده چې دا غیر فصیح ته وایي چې بیا فصیح ته چې زیر لري کې بیا فصیح ته وفي نظر په دې توجیه کې اعتراض ده لأن را المهمله دا ری مهمله څه ده مستشرف ايضا من المجهوره دا مجهورونه ده بیا په کار ده چې بیا غیر فصیح بیا ته فصیح څنګه ورته یا دا توجیه غلطه ده علت تنافر
خصوصیت په حروف نه ده چې کنه دا حروف پکې خاص صفات ول دي متضاد دي بعید دي ځکه شکل دا غلط توجیه وسله وکیل ان قرب المخارج سبب للشکل بعض بل وجه وي لکه مشوي چې نه قریب المخرج حروف سي دا علت شکل دا فصاحت ته نقصان ورکوي بس دا یو وکیل بعض وایي زوزنی ده ان قرب المخارج چې حروف قریب المخرج جمع سي سبب للشکل دا سبب د درنوالي ده المخل بالفصاحه چې دا خلل ورکوي فصاحت کلمې ته بس مثلا لاله دا په دې مراد کې چې نه قرب المخرج ملت شکل نه ده ولې ذکر دا اضطراب نشته پکې کوي تنور جيش دا فصیح ده شجاع اوس غیر فصیح ده لکه قریب المخرج سبب ده لکه دواړه غیر فصیح پکار اوس من کې سوال په دې سړي پیدا چې ته وایې چې قریب المخرج حروف سبب دي شکل ده نو بیا علم اعهد دا اعهد چې دا کلمه ده دې قریب المخارج جمع دي لکه حمزه ده حروف الکیونه ده عین ده دا حروف الکیونه ده ها دا حروف الکیونه ده درې وړه حروف الکی پکې راغلي دي اگر کدا دال چې دا اجي ثنایا سره ده کې دا درې پکې اکثر ته الاکثر سره حکم الکل احد څه ده دې کې قریب المخرج حروف جمع دي کنه درې حروف الکی جمع دي به پکاده چې دا غیر فصیح شي نو دا وایي چې او دا ټیک ده دې کې فکر شته او فصاحت کلمې ته تاوان هم ورکوي اوس اعتراض پیدا چې شاید فصاحت کلمې ته تاوان ورکوي یا خو دا کلام چې مشتمل ده په دې کلمې غیر فصیح باندې یا خو ټول کلام ته غیر فصیح ویل پکار دي چې صورت ته دا وایي جواب کې چې نه کلام طویل یعنی دا صورت آته غیر فصیح ځکه نه وایو چې ډېر اوست کلام ده اوست کلام که په معمولی وی کلمې غیر فصیح باندې مشتملي نو دا ته موږ غیر فصیح نه وایو لکه کلام عربي که یوه کلمه پکې غیر عربي راشي هغې سره د عربیت نه وایي صحیح نه وکیل ان قرب المخارج سبب بعضې وایي چې قرب د مخارج سبب د سکل ده المخل بالفصاحت چې دا خلل فصاحت کلمې ته ورته وإن في قوله تعالى سروس دفع دې سوال چې خدای علم احد چې دا احد کلمه څه ده خدای غیر فصیحه پکاره اوس دې تسلیم کوي دا وایي چې او ټیک علم احد کې دا کلمه دې احد څه ده دې کې سیکل ستا قریب د تنافر ده دې څه معنی چې قریب د تنافر ده یعنی ټول حروف خو نه دي قریب المخرج درې پکې قریب المخرج راغلي نو عین تنافر خو نه ده خو قریب تنافر سره نو دا اوس فصیحه کلمه غیر فصیحه سره دا وایي کلمه دې غیر فصیحه یې کنه هلکه بیا خو دا ټول صورت غیر فصیحه ځکه هم مشتمل په کلمې غیر فصیحه هم مشتمل په کلمې غیر فصیحه غیر فصیحه دا خو ټول صورت غیر فصیحه دی جواب کوي چې نه صورت خو ډېر طویل کلام ده هغه د یوې کلمې غیر فصیحه سره فصاحت نه وځي لكن الكلام الطويل كلام الطويل المشتمل چې مشتمل په کلمې غیر فصیحه لا يخرج عن الفصاحه لا يخرج عن الفصاحه دا نوځي فصاحت نه كما لا يخرج الكلام الطويل لكن نوځي كلام الطويل چې مشتمل على كلمه غیر عربيه په کلمې غیر عربي باندې ان يكون عربيا نو کلام طويل عربي یو په غیر عربي راغلی مثلا حد تک متناثره کلمه ده چې قریب المخرج په جمع خو ټول صورت غیر فصیح نه کوي وفيه نظر دا رد پکې په دې توجیه هرکه دا حاجی بک سره کې توای احد غیر فصیح ده خو ټول صورت نه غیر فصیح دا طویل کلام ده دا مشتمل په یوه کلمه غیر فصیح مزید سره فصاحت نه وځي لکه کلام عربي چې یوه کلمه غیر عربي سره عربیت نه وځي قیاس کلام عربي وکړي دی وایي چې ګوره دا غلط قیاسونه مه کوه د کلماتو فصاحت دا خو ماخوذ ده په فصاحت الکلام کې کلام به فصیحي چې هر کلمه یې فصیحي دا غلط خبر مه کوه چې کلمه دې غیر فصیحي ټول کلام به بیا فصیحي دا د غلط توجیه ده ځکه فصاحت کلماتو په فصاحت الکلام کې ماخوذ ده شرط ده موقوف علیه ده موقوف دې ده موقوف علیه نه راځي نو چې یوه کلمه غیر فصیحه سي بیا ټول غیر فصیح اوس کلام طویلی کنه کثیری کلام ته توای دا وغت صورت ته کنه په احد مستمل الله ډېر طویل کلام ده
طویل کلامی کا کثیر کلامی کا مختصری کا غټی خو چونکه فصاحت کې کلمات او شرط فصاحت الکلام کې موقوف علیه ده موقوف به د موقوف علیه نه راځي نو چې یو کلمه غیر فصیحه نو ټول کلام به غیر فصیح که طویل کلامی کا کثیر کلامی بل تا قیاس په عربي کړه دا قیاس مال فارق ده ځکه دا عربي کلام کې دا نه ده ضروري چې هره کلمه دې عربي وي ته ونیمه غیر عربي پکې راشي خیر فصاحت کې کلام کې خو شرط ده چې هره کلمه فصیحه وي نو یو کې شرط ده بل کې شرط نشته یو په بل باندې قیاس دا قیاس مال فارق او چې نظرن په دې توجیه کې سوال ده چې ته وایې چې طویل کلام ده ایوه کلمه خیر ده که غیر فصیح ده خیر ده ایده لأن فصاحت الكلمات ماخوذ في طريق فصاحت الكلام فصاحت الكلمات خو ماخوذ په طريق فصاحت الكلام من غیر تفرقه بین الطويل والقصير فرق نشته که اوس کلامی کا مختصری صورتی کا غیر صورتی على ان هذا القائل فسر الكلام بالله چې ته خو وایې چې طویل کلام دا فصاحت نه باسي یوه کلمه غیر فصیحه نو ته خو داسې مه وایې طویل کلام خلق زوزني تا خو کلام تفسیر مخکې کړی چې کلام چاته وایي چې کلمه نه کذلک کلام تامی که کلام ناقصي نو تا په باندې خو فساد ډېر دی موږ په خو کلام صرف کلام تام ته وایي او کلام ناقص مو په کلمې کې داخل کړی و بله ورځ مخکې چې تېر کلمې معنا دا وه چې کلام تام نه که بیا دا مفردي که کلام ناقص تا خو کلام تفسیر دا کړی چې کلام دا معنا چې کلمه نه کذلک کلام تامی که کلام ناقص نو تا په نس خو فساد ډېر دی ځکه کلام تام ته ورغلی ناقص ته ورغلی نو کلام مطلقا غیر فصیح دی چې یوه کلمه پکې غیر فصیحه ده نو ته خو دا طویل ټکی مه لګوه چې یوه کلمه که غیر فصیحه وي بیا کلام طویل دې سره غیر فصیح نه ګرځي هلکه ستا په نس خو کلام تام ته وایي ناقص ته وایي دواړو ته وایي نو ستا په نس باندې کلام کې ټول ټکی چېرته دی نو ستا په نس خو فساد ډېر دی چې یوه کلمه غیر فصیحه وي نو کلام تام به غیر فصیح ګرځي مرکب ناقص به غیر فصیح ګرځي دا وایي على ان هذا القول علاوه دا چې دا قیل څه ده زوزني فسر الکلام تفسیر د کلام کړو لملایسه به کلمتي په دې سره چې کلمه نه بس چې کلمه نه ذلك مرکب ناقص کې کلام تام والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد بل دا چې تا قیاس په چا په کلام عربي سره کلام عربي و په غیر عربي نو په دې سره عربیت نه وي دا چې وقف غیر فصیح لك احد دا ټول کلام فصاحت نه وي دا څه قیاسونه کې دا غلط قیاس دی والقياس على الكلام الغير عربي ظاهر الفساد قياس سے فصیح کلام لوجد غیر کلمه غیر فصیح نه تو کلام عربي ظاهر الفساد ولی ځکه عربي کلام کې خدا نه شرط چې هر کلمه دی عربي او فصیح کلام کې خدا شرط چې هر کلمه به فصیحه ولو سلم عدم خروج صورتين الفصاحه بیا رااله اصل جواب نو وای ټیک ته ځه یو کلمه غیر فصیحه ده کنه احد نو ټول صورت نه ګرځي فصیح غیر فصیح نه ګرځي دا ډېر اوس صورت ته طویل کلام ده نو یوې کلمې غیر فصیحه له وجې نه ټول کلام غیر فصیح نه ګرځي لکه یوې غیر عربي نه سره ټول کلام عربیت نه نوځي زه ټیک ته دا منو خو تا ځان ته سوچه دا قرآن کې تا کلمه غیر فصیح باندې عقیده ولرله ته وایې چې قرآن پاک کې داسې ټکي شته احد چې دا کلمه پکې غیر فصیحه ده هلکه بیا خو تا نسبت قرآن ته دی نسبت وکړو د غیر فصیح کلمې چې قرآن ته د غیر فصیح کلمې نسبت وکړو ټیک ته کلام نه ورسره غیر فصیح ګرځي کلام طویل کلام د صورت تا د فصیح خو یوې کلمې ته د غیر فصیح احد ته ویله ولې دې وکړله چې ته وایې چې قرب مخارج علت تلفاظ تنافر نو احد تر نه غیر فصیح ټیک ته کلام غیر فصیح نه ګرځي خو قرآن کې د داسې کلمه ویله چې غیر فصیحه ده نو الله ته د کوم نسبت وکړو الله ولې غیر فصیحه کلمه ویله الله نعوذ بالله سبحانه علم نو الله پاک ته ځکه غیر فصیحه کلمه ویله نو نسبت لا علمي الله تعالی کنه الله پاک ته علم چې دا غیر فصیحه ده خو الله قادر دی چې دلته یو فصیحه کلمه راځي نو نسبت تیجز الله تعالی و تعالی باطل دیو جنا دا خبره کول چې قرب د مخارج علت تنافر ده یو پتا باندې راځي احد سوال چې بیا خو احد غیر فصیح ته به تسلیم کې به وایي چې دا غیر فصیح ته خو ټول صورت فصاحت نه نوځي
دا طویل کلام ده لکه عربیت کلام چې وی غیر عربي سره عربیت نه وځي نو که زه ومنم چې دا تا ولا ټیک ده نه دی وځي خو قرآن ته د نسبت غیر فصیح کلمې و او دې نه بعد اوس الله ته نسبت راځي چې الله په غیر فصیح کلمه ولې ویله احد والا چې قریب المخرج حروف جمع کول قادر نو په نعوذ بالله دا خو نسبت ته جز ده انا علم سبحانه وتعالى ته نسبت ته علم ده او طالبات نه ولو سلم قوم نو دا تا خبره چې وی غیر کلمه غیر فصیح سره ټول کلام فصاحت نه وځي ولو سلم ادم خروج صورت کومنو چې نو دي صورت ان فصاحت نه چې یو کلمه په غیر فصیح په مجرد استعمال القرآن صرف دا خبره چې قرآن مشتمل ده على کلام غیر فصیح په کلام غیر فصیح باندې بل على کلمه غیر فصیحه بلکې په کلمه غیر فصیح باندې مما یکود دا یو کبیره ده یکود چې قرآن یکود چې دا خبره سره چکوي یکود چکوي سره دې ته سره چکوي اله نسبت الجهل یا نسبت العلم کې الله سبحانه وتعالى ویلیږي یا نسبت هیڅ کې الا الله سبحانه وتعالى الله پاک تعالی الله عن ذلك قولون کبیره بطلان تعالی الله خو دین ډیر لوی ده والغراب